دې ځنا د آیت نمبر 130 پورې وسو دا بل یو مقام دی ولقد اخذنا آل فرعون پورې او په دې مقام کې د موسی علیہ السلام سری یعنی په دې کې اتيان المصائب من فرعون على موسى وعلى من معه یعنی د دین ورستو د موسی علیہ السلام په ملګرو باندې امتحانات رالل دې واقع ورستو په د موسی علیہ السلام ملګرو باندې امتحانات رال مصیبتونه رالل تکلیفونه رالل شروع د سوش ولا چې د واقعین پس بیا د فرعون ملګرو سره دا غم پیدا شو چې دا خو موږ د خار نه وباسي نو موسی علیہ السلام د قتل منسوبه شروع کړه موسی علیہ السلام د قتل منسوبه یو مخکزل کړي وا او سه په دیون ځل وکړه او مخکې عملاً په شروع کړي وا او خلک یې وجلیو او دا ځل صرف دمکی ورکړه هو په دې باندې قادر شوی نه دی وقال الملأ ولغا مشران من قوم فرعون د فرعون د قومنا اتذر موسی اتفریدی موسی علیہ السلام قوم او دا قوم لیفسدوا فی الارض د دې لپاره چې فساد وکي پزماکه کې وای درکا او تام پریګ دی او الہتک او استاله هم پریګ دی استاله هم نه مني دینه دا معلومه شولا چې فرعون دا مشرک او زکه د الہو یذرکا و الہتک عبادت د سشي کو نو عبادت د مبارک رضی حسن بصری فرمای چې د بوتانو عبادت کو او دویم نمبر دا چې د نور عبادت وی کړه ده خو د مشرک اس بعید ځکه نه ده چې الہتک جمع ده نو معلومیږي دا چې د وی د بوتانو عبادت هم کړه ده د نور عبادت هم کړه ده ابن عباس ویلی دي چې د معبود شو دا خيسته غوا دا غ عبادتونه وکول او د ټوله خبرې په دې کې راځي د غوایم کړه ده د نور کړه ده د بوتانو کړه ده ځکه الہ جمع ده الہ نه دی ویل الہ قال ویل فرعون سنقتل ابناهم زرد چې موږ بمړو کو د دې ځامن قتل بکو د دې ځامن ونستحي نساءهم موږ ژوندې پرېږدو د دې خزه الکان بمړو کو جنکه وی ژوندې پرېږدو څنګه چې مخ کې موږ کړه وا ان بشک و ان بشک موږ فوق هم دې رپاسه قاهرون زور وریو موږ په دې زور وریو موږ دا کار کولیش قال موسی لقومه والموسی علیہ السلام فالقوم تا یری گئی مو د دمکیانی دی دار سمندر زګ دی استعینوا بالله منغو د الله نه مدد غواړی الله شته کنه واصبروا کلک شی ان الارض لله بشغزمکا د الله دا الله زمکا دا یورثها من یشاء ورکی د ازمکا غچا د چی غواړی منه بعدی خپل بندګانو نه خپل بندګان له ورکی والعاقبت واخر انجام للمتقین متقیانو ده کامیابی زمنګ ده یا جنت زمنګ ده دا موسی علیہ السلام هغه صبر تلقین ور صبر تلقین قالوا دی ول اذینا د قول د دوی په طریقه د تثبت ده موسی علیہ السلام ته وجه پروا مکوا ته چې راغلې وې ته چې راغلې نه وې هم ته ډېر تکلیفونه راکړلې اوس چې تراله بیا هم تکلیفونه راکړي هم په دې باندې صبر ده هیڅ پروا مه کوه او دا د دې جواب دی په طریقه د تثبت باندې طریقه د تثبت یو قالو دی ولذینا من تا ضرر رسدل من قبل مخکن تا اتینا چې تم تراغلې وې ومن بعد ما جئتنا پس داغینا چې تم تراغلې مخکې راغلې موږ صبر کړې اوس بیا هم ټینګ دویم دا چې نه د پر طریقه د تثبت نه بلکې په طریقه د حزن باندې وې ردل داخله وکي چې دې کې هغه کمزوري مسلمانان جواب ورکوي موسی علیہ السلام داسې چلو شو اوذینا من قبل ان تاتینا من تزرر ملاو شو دې مخکې استادرات لونه مونږ ته او من بعد ما جئنا پس ورستراغنه ته مونږ دراله د دوزل شو یک نشو دو شو د بس کومږ بل ټول ورو جنگونه کومږ قال اول ورته موسی علیہ السلام عصا د الله په نسبت سره د وجوب په معنا راځي العصا عصا بالنسبه الى الله بمعنى الوجوب عصا منا وجبا یقینی دا ربکم جرب تاسو ایه لک عدوکم هلاکی بس تاسو دشمن تولی اولی تاسو ریږي ويستخلفکم فی الارض او تاسو با نائبان جوړی پزمکه کې نائبان بتاسي خلیفګان بتاسي پین زوران الله ګوري کوي پتاون څنګه عمل کوي تاسو د عمل ته ګوري صبر کوي کنه کوي لفټینګ شي ولقد اخذنا على فرعون بالسنين دا د دې واقعي درې مقام دی د آیت نمبر 137 پورې په دې کې نزول د عذاب دی د موسی علیہ السلام په دشمن باندې اوس الله رب العالمین د موسی علیہ السلام په دشمن باندې عذاب راولې وو هغه دا و چې فرعون او دغه په قوم باندې الله تعالی
سوکړې راوستلې، تکلیفونه پې راوستل، مختلف عذابونه پې راغلل. آیت نمبر 133 کې به انشاءالله راشي. نو الله د موسی علیه السلام سوال قبول کو او په دې باندې عذابونه شروع شو. ولقد اخذنا یقینا من ونیول آل فرعون فرعونیان، ولقد اخذنا یقینا من ونیول آل فرعون فرعونیان بالسنین، په سوکړو باندې. سنین کلونه مرادي سوکړي، د سوکړي کلونه ونیول منګه د سوکړو په کلونه باندې. سنین عام کلون ته نه ویل کېږي. رسول الله سوال کړو اللهم علیهم بسنین کسین یوسف. الله په دې سي کلون راولا کوم کلون چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې راوستي نو دا سوکړي نو په دې باندې ول سوکړه رااله پسونه وچ خړونه وچ چینی منی وچ شول دا عذاب. ونقص من الثمرات منغونی ول په کوم والد میو باندې زکه چوبنشته د ظاهر د میوه به کمیږي. ونقص من الثمرات په کمې دو د میو باندې میوه کمی شولې زکه چوبنشته فصل کم شو. لعلهم یذکرون د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کی. خودی نصیحت قبول نکو او حتی عذابونه نورم زیات شو. فاذا جاءتهم الحسنه کله بچراله دوی ته خوشالي قالوا ویل بلنا هذه زمنګ د پاره دا لنا زمنګ د پاره هذه دا حق ده، لنا هذه زمنګ د پاره دا حق ده، یعنی هذه حق لنا اصل کې ده. قالوا هذه حق لنا دا زمن حق ده. وان تصبهم سیئه کچرت ورسیږي دوی ته سیئه تکلیف یطیروا بموسی نبیا به سکول. وان تصبهم کدی تبور سیدلا سیئه کچرت ودی تور سیدو سیئه تکلیف او ضرر یطیروا دی بیا بد پالینی ولا بموسی په موسی علیہ السلام باندې بیا به نسبت د سپیروالی کو موسی علیہ السلام ته من او پاغه چا باندې به بدپالی نیولا ما هو چې دا سره وو. موسی علیہ السلام خیره چې وکړلې سوکړې پیراللې مال کم شو خودی نصیحت قبول نکو بلکې الټا چکل به خوشالي را لاله بل زمنګ سره خای او چې مصیبت براغې نیت طیر بموسی یطیر سکده یتطیر بموسی تطیر بدپالی ته یو فعل دی الفعل لنا والطیره لغیرنا منګ وی پال نسو نیک پالی تطیر باندې نسو. اسلام کې پال جائز دی چې نیک پالی ورته ویل کېږي. خودی به تطیر کو یتطیرو یطیرو یتشاءمو دیبا نسبت د سپیروالی کو بموسی موسی علیہ السلام ته بد پالی بینه ولا په موسی علیہ السلام باندې و ما او پاغه چا چې دا سره بو ولر دی وجه دا چې دی راغلی دي په موږ دا مشکلات راغلي دي چې نو ارس ټیک ټاک. الا خبردار انما طائرهم عند الله یقینا د دې د سپیرواله عند الله دا مقرر دی د الله جانبا د دې د ګناهونو په جبانه ولکن اکثرهم لیکن اکثر دین لا علمون پوهیږي. وقالو دی ویل مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. زید نور زیات شو او ویل وقال ویل مهما کلمه د شرط ده. مهما په معنا د ایو شیء باندې مهما ار اغشه ایو شیء کم یو شی چوم هر اغشه تاتنا چې تراوړې مونږ ته به هغه من آیتین چاغه سنخد ستاره طرفنا س عذاب دے س معجزه دا لتسحرنا دے د پارا تمنګا باندې جادو کې بها د دې فوج باندې لتسحرنا دې د پارا تمنګ باندې جادو کې بها د غي فوج یا لتسحرنا ون لتسرفنا تمنګا واړ د خپل دین بها د غي فوج. فما نحن لك نو من لك پتاونی بمؤمنین ایمان راوړم ایمان د باندې راوړو. نله په مخ کې دوا ځونه راوستو سوکړې وي او مالکم شو وس په مسلسل په دی باندې وې نور عذابونه شروع شو. فارسل علیهم الطوفان اول سوکړې وي بیا په بارانونو شو طوفان شو. موږ راولې کو په دی باندې طوفان څه ته وایي؟ طوفان معنا مای کثیر چوبراله او دا وبر دی کورن درنه وتلې باغونه ول ډوب کړل کورن ول ډوب کړل کورن راو ګرځول نو طوفان په دی باندې راغی. طوفان موږ راولې کو په دی باندې طوفان. امام بیزاوی رحمه الله دلته معنا کړی دا د شری په دی باندې شر راغی د الرجان پراله د سکین مسلې پراله او امام قرطبی دلته کې معنا د تیز باران کړی دا ممکن د دوانه پر راغلی وي
ځکه چې د باران د وجې نه کله کله الرجیانې جوړې شي نو په دې باندې شر راغی. والجرادا موږ راولېږل په دې باندې ملخان جراد، الله ملخان راولېږل، غوړ غوړ ملخانو نو څومره فصل مسل چې ونه هغه ولې وخوړو. والقملا او سپګۍ موږ راولېږلې په دې باندې. قمل سپګو ته ویلې کېږي چې په دانو کې کېږي، چې کوم دانې وي هغه ولې څښا کړلې. او قمل سپګو ته ویلې کېږي هغه دار چې په ویښتو کې سپګې وشولې څښا په څښا ګرځېدل. والزفادع او چندخان موږ راولېږل په دې باندې. چندخان سو نو په دې کورونو کې به دا چندخان ګرځېدل ویل چې سملاستل بم بس ډډې په ډډې به دا چندخان پراته و، خپې به خود په چندخانو به په شکال کې څنګه چندخان راوځي. والزفادع چندخان. والدما موږ راولېږل په دې باندې وینا پې څنګه راغله. د وینې دا معنا ده و چې د دې چې دا کوم سیندونه وو په دې کې ستینې رابهېدل شروع شو، این به رابهېدل شو. بیا پکې اسرائیلیاتو دا واقعیت لیکلي دي وایي داسې قسمه وینه پکې راغله چې عامې به اوبه وي خو چې دوی به تله پر اوچته کړه نو دا به تکې سرې ښکارېدې دوی ته. دا ردي عذابونه وو. آیات مفصلات موږ راولېږلې په دې باندې. آیاتونه مفصلات جدا جدا وي. د جدا جدا معنا قرطبي کړې ده. دې مطلب دا دی وایي د یوې ورځې او د بلې په منځ کې جداوالی و. څومره وخت پکې و نو مختلف اقوال پکې دي. میاشت، څوک 8 ورځې، څوک 40 ورځې. مفصلات دا معنا ده چې دا جدا جدا وي. مفصلات اول یو بیا بل او بیا بل. مفصلات جدا جدا. نو ټیمونه پکې راتلل. فاستكبروا نو دې تکبر وکړو. وکانو قوم مجرمین، دی یو قوم مجرم. وکله به چې عذاب راغی نو دا یو عذاب به ګوره، یو عذاب د طوفان راغی، بیا لري شو، بیا جراد راغی، هغه لري شو، قمل لري شو، زپاده. دا څنګه لري کېدل؟ وای دا به کله عذاب راغی نو موسی علیه السلام ته به ویل چې الله ته ووایه که ستا په دعا باندې دا عذاب زموږ نه الله لري کړو موږ د باندې ایمان راوړو. چې کله به عذاب لري شو نو بیا به بل عذاب راغی. دا اسرائیلیاتو اقوال پکې خو راغلي دي چې میاشت او 40 ورځې او 8 ورځې. خو دا آیات مفصلات نه معلومیږي دا چې دا عذاب په دې باندې ډېر عمر راغلی دی او ډېر لوی عذابونه پرې راغلي وختن په وختن باندې. سوال به کې قبول شوي دي او بیرته بیا عذابونه راغلي دي. ولما وقع کله به چې راغی علیهم په دې باندې الرجز یو عذاب، قالو ویل یا موسی علیه السلام ادع لنا وړه زموږ دپاره ربک د خپل ربنا بما په دې وجه باندې عهد عندک چې وعده کړی د ستا سره چې ستا مدد وکړي. لئن کشفت عنا الرجز کتا لرې کو زموږ د عذاب ان ستا په دعا باندې الله لرې کو. لنؤمنن لک موږ به خامخ یقین کو په تا باندې. ولنرسلن معک بني اسرائیل موږ به لېږو ستا سره بني اسرائیل بیا به رسلیږو. فلما کشفنا عنهم کله به چې موږ لرې کړه دوی نه رجز عذاب الی اجل د یو وخت پورې هم چې دوی بالغوه رسېدل به هغې ته اذا هم ينکثون الناس به دوی بیا ماته هغه لوز به مات کو، وعده به ماته کړله. فانتقمنا منهم منګه بدل واغسل دوینا، بدل امتی واغستو. فانتقمنا منهم من انتقام واغسل دوینا. فاغرقناهم من ډوبل په الیم په بحر قلزم کې بدریاب کې. ولی بیانو بشک دی کذبوا بیااتنا تکذیب کړو زموږ د آیتونو. وکانوا عنها غافلین دوی د هغې نه غفلت کوونکي. واورثنا القوم الذین او ورکړل منګه القوم الذين قوم تا كانوا يستضعفون چې دی به کمزوري ګڼل کېدل. سمول ورکړل مشارق الارض ومغاربها د ځمکې مشرقونه او د ځمکې مغربونه. مشرق مغرب ولمنګ ورکو التي اغا بارکنا فيها چې موږ برکت غورځولې و په دې کې. دا ځمکې یادوي مشارق الارض ومغارب الارض التي بارکنا فيها. نو برکتي ځمکه د شام او د فلسطین ځمکه ده. نو ارض مقدسه او ارض مبارکه د شام او د فلسطین ځمکه ده. په دې وجه باندې په دې ځای کې تفسیر هم دقه دی چې دا د شام او د فلسطین ځمکې الله دی بني اسرائیل له ورکړلې. په دې صورت کې هم دا آیت راغلی دی، په دې صورت کې هم دا آیت شته. او دارنګې په صورت بني اسرائیل کې هم دا خبر راغلی ده بارکنا فیها. په صورت الانبیاء کې هم دا خبر راغلی ده. په دې نه مراد هم دا دی. دویم قول په دې کې دا دی چې د دې نه د مصر ځمکه مراد ده. د مصر ځمکه کې څه برکت و؟ د مصر په ځمکه کې برکت دا و چې په مصر کې هم باغونه و. خو دا خبره کمزوري ځکه ښکاره کېږي چې برکتي ځمکه د شام نه د مصر نه ده.
د برکتي ځمکه د شام د مصر نه خو دي راوتي دي، دی خو د مصر نه راووتل، بني اسرائیل هم تر راووتل او فرعونیان هم تر راووتل، خو یو تفسیر پکې دا چې نه دی واپس لاړل هغه ځای ته. خدا خبره هم کمزوري ځکه ده چې واپس نه دي تللي، دي میدان تېښ کې بیا پاتې شوي دي. او بیا چې الله تعالی حکم د جهاد ورکو 40 کال پر دې جهاد ونه کو، نو د یوشع علیه السلام په ځمکه کې د ځمکې دې ملاو شوي دي. نو اورثنا القوم نه مراد 40 کال پس د ځمکې ورکړی شوي دي. قرطبي په دې کې یو دریم تفسیر کړی دی، نه مراد د شام او د فلسطین او د مصر د ټولې ځمکې مراد دي، ځکه چې د داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د ټولې ځمکې دی بیا قبضه کړې دي د حکمرانانو. نو بیا دا معنی ټیکي چې دا د داود علیه اوس نه، بلکې دا وروسته بیا د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا قبضه شوې دي. وتمت کلمت ربک الحسنى، وتمت پرشو کلمت ربک نعمتونه ستا د رب الحسنى چې ښایسته ښایسته خیسته قسم نعمتونه پرش علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې. او یا دې مراد وعده ده، پرش له وعده درپستا الحسنى چې هغه یقیني او خیسته وعده او چې هغه مدد د بنی اسرائیل الله ولا وکړو بما صبروا دغه د صبر په جوانه بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین، په صبر باندې الله ولا په امامت ورکو. ودمرنا ما كان يصنع فرعون، هلاک من هغه چې جوړول فرعون بنگلې وقوم دا قوم وما هغه ونه او هغه انګور هغه باغونه منګه هلاکل کانو یارشون چې دی به اچول په خپل چوپالونو باندې. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، بنو اسرائیل ادې جنا اخو سلورم نمبر مقام دی 141 نمبر آیت پورې هغه وعدنا پورې په دې کې نصیحت د موسی علی السلام د خپل قوم ته ولې ورته کو کله چې الله وتعالى حکم وکړ چې تاسو ځئ او په دې دریا باندې پوری وځئ او دریا وللار ورکړه او د فرعون اخلاص کړل او فرعون الله رب العالمین په دې دریاب کې ډوب کو. دې چې پور غاړه لاړل په کار د چې د الله شکر ادا کړی وي. ویالته کې یو قوم هغه بت پرستو د خپل بتانو تاویدل، تماثيل البقر د غواګانو سره مجسمه وي، د عبادت کو. دې چې کله داخله کولیدل د غړمانو په شانې دې ته بیا ور یاد شو چې زموږ خو د سخي سره ډېره مینه وه او بل دا دي خو د غوا سره د غواګانو سره پخوانه مینه وه، ځکه ورته الله ورته وایي چې غوا لاله کوي هغه د غوا مینه د دې زړه ته بېرته رالاله. او په دې وجه باندې دې موسی علیه السلام نه بیا مطالبه وکړله چې الله ای موسی علیه السلام موږ هم داسې بوت په کار دی چې موږ هم دې تاویږو. بیا ورته موسی علیه السلام نصیحت وکړو، خو د هغې باوجود چې بیا موسی علیه السلام وروسته بیا تللی کوهي طور ته بیا یې د سخي عبادت کړی دی، نو د غوا د مینه دې په زړه کې دننه پرته وه دته نه وتله، ځکه الله لو اشربوا فی قلوبهم العجل اسکولی شی. وجاوزنا من پوری استل ببنی اسرائیل بنی اسرائیل البحر په دریاب باندې فاتو ندیر علی قوم په یو قوم باندې یعکفون تاویدل علی اصنام لهم د خپل بتانونه د تعظیم په طور باندې. قالو دی ویل یا موسی علیہ السلام اجعل لنا الها جوړ کا زموږ د پاره یو الہ کما لهم الہ لک څنګه چې دوی هم الہ دي. قال ویلت موسی علیہ السلام انکم بشکتا سو قوم تجهلون، یو قوم چې ډېر زیات جاهل یې، ډېر جاهل خلک یې. امام قرطبي دا لیکلی دی هغه تفسیر چې دا سه قسمه جاهلان په دې صحابو په زمانه کې دا باندې چیمو هونین د چکر نبی علیہ السلام تلو نو په لاره کې دی یو نه ولیدله، ځکه هونین ته خو چې تلل نبی علیہ السلام سره 10,000 صحابو خو 2,000 نه مسلمانانو. نو الته یو شنو نو ذات الانوات به ورته وایو، ذات الانوات، او د دې ونې به خلکو تعظیم او احترام کو د مشرکانو. په کال کې یو ځل براتل نو دی نبی علیہ السلام ته ویل چې اجعل لنا ذات الانوات کما لهم ذات الانوات، زمونږ د پاره همداسې ونه پکار ده چې موږ هم د دې بندګي کوو، ځکه دی خو نوي نوي مسلمانان شوي دا پته ورته نه وه چې دا دومره خطرناک شی دی او د عبادت د غیر الله خو ډېره غټه ګناه ده. نو دې هم داسې ویلي وو ان هؤلاء بېشکه دا ټول خلکو متبرن هلاکېدونکي دي، دا خلک هلاکېدونکي دي، په دې باندې الله عذاب روان دی. ان هؤلاء یا د هؤلاء مراد د بوتان دي، یقینا دا بوتان متبرن بې فایدې دي. که د هؤلاء مراد بوتان شي بې فایدې، او که دې مراد انسانان شي متبر معنا هلاکېدونکي دي. ما هغه څه هم چې دي فيه په دې کې دي، دې چې په دې څه کې دي دا باطل دا بې فایدې دي. معلومه ده چې د هؤلاء مراد د بوتان دي. ان هؤلاء بشک دا بوتان متبرن بے فائدی دی مہاسو هم چې دا خلق فيه د دې په عبادت کې مشغول دي، د بے فائدی دي. وباطل ما كانوا يعملون، وباطل
او تلونکې دی ما عمل کانو یعملون چې کوم بدوی کو دا شرک تلونکې د بزرګ ختموم دی خلاف جهاد کوما یو باطل ما عمل کانو یعملون چې کوم بدوی کول دې حیثیت نشتا. قال ویل موسی علیہ السلام ورتا غیر الله غیر د الله نه ابغيكم ولټوم ز تاسو د پاره الها نور اله آیا غیر الله سوا د الله نه ابغيكم ز تاسو د پاره ولټوم الها یو اله د الله نه بغیر بل اله زو ګرځوم جوړ کوم تاسو د پاره وهو فضلكم على العالمين دی الله تاسو لغوره والا درکړه د پټول مخلوقات باندې واذا انجيناكم من آل فرعون تفصیل لفظ ولکم دی څنګه غوره والا درکړه دی او حیات کې چې کله موږ بچ کړی تاسو د فرعونانو نه یسومونکم رسول تاسو من آل فرعون یسومونکم رسول تاسو العذاب نکار عذاب یقتلون ابناءکم درده یسومونکم وضاحت ده څنګه تکلیف یقتلون ابناءکم وجلب زامن تاسو واستحیون نساءکم او ژوندې به ساتلې لوریان تاسو د خدمت د پاره خزستاسو وفي ذلكم فديكي بلاء امتحان من ربكم ساس درب طرفنا عظيم له امتحان وواعدنا موسى 30 ليله نديزنا فوسو 154 نمبر آیت پوری 5 نمبر مقام دی پدې کې د موسی عليه السلام درب سره خبرې دي او موسی عليه السلام درب نه ملاقات او مطالبه کړی دا او داغه نفس د قوم د الله سره شرک کړی درې خبرې پدې واقع کې وس راځي. موسی علیہ السلام دا واقعا ما راولې وتا سو ته په سورۃ البقره کې چې د دې نجات د موسی علیہ السلام نه پس الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته چې تور تراشه جوړل کتاب درکم ځکه تاسو ځان له مستقل وسیو ملت شوي او تاسو د پاره دستور پکار دی مستقل قوم یې تاسو مستقل مذهب یې یو کتاب دله پکار دی مخکې خو په کتاب عمل ګران اوس کو تاسو کولای شئ. موسی علیہ السلام بر لاړو الله تی د 30 ورځې وعده غسته وا چې ته په 1 تاریخ باندې راشه ذوالقعده او چې 30 ورځې کله پوره شولې نو بیا 10 ورځې سره مزید کړلې نو 40 ورځې د موسی علیہ السلام ملاقات وشو. اول د تورات ورکو او واپس راتلو نو سامری را لګیدل او داغه قومه گمراه کړو. ال د چکله د الله خپل لاړو الله وس خبرې وکړې د موسی علیہ السلام د الله د ملاقات شوق راغی مطالبه کې وکړه. ووعدنا موسی من وعده غستوا د موسی علیہ السلام نا 30 ليله د دیر شپو واتممناها امون پورا کړې دغه دیر شپې بعشرن فلسبانه لذذ الحج نو په د محرم د 10 په یکم په 10 باندې په 10 ذل حج باندې یوم النحر پر ورځ باندې راغی. فتم میقات ربی نو پر شو ملاقات درب د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره 40 ليله سلويخ شپې د موسی علیہ السلام ملاقات په غزه کې د الله سره وش. وقال موسی علیہ السلام ویل یخیخ پلور دا هارون علیہ السلام تا اخلفنی زما خلیفہ شه. دې ځکه دا خبره مخ کړم وا چې موسی علیہ السلام نو وعده 30 شپه واغسه شولا نو الله تعالی خو ان الله لا يخلف الميعاد الله خو د وعده مخالفت نه کوي ولې 30 په 40 شو. دا جواب منګړو چې دا وعده اصل کې د 40 ورځې وا دا وعده د 40 ورځې وا ورته ویل چې ته 30 شپه لراشه 30 باول تیرې کې او لس به تیرې اوس 30 او 40 دا دیول خلاف نه دي کدي څه وتی ویلې وي چې د 40 مرزه او 30 لراشه او بیا 40 کړه نو بیا د وادي مخالفت وي. عدد منغوي په عربی کې قانون دی عدد اقل مخالف د عدد اکثر نه عدد اقل د عدد اکثر مخالف نه یا کوئی مفهوم مخالف معتبر نه دی مفهوم مخالف معتبر نه دی. مثال دې وي اگر زما ته بجیب کې 100 روپۍ او زم چې زما سره 100 روپۍ د مزري ښکاري ما دي چې خماني دی ویلي زما ته 100 دی او 0 نه دی بس زم 100 لا سره په 0 کې 100 دی کنه نو په 40 کې 30 نه دی یو تفسیر دار دویم دا چې وعده د 30 شپو وا د موسی علی السلام دغه غلطي شوی والده دغه غلطي تلافي موسی علی السلام په لاسو شپو باندې وکړه لاسو شپو باندې لکه سره چې قسم وکړي درې روزي هغه دا و چې موسی علیه السلام روجو او چې روجو نو داغي پروژه کې مسواک وهل ممنوع او موسی علیه السلام مسواک وهو در پر خپل نه بوي کیږي الله څخه خبرې کومه نو الله تعالی ورته ویل چې تاول دې سکارو کو چې تا تمانه ویلي دې په اوس کې تلسوز مزید روجو نشانو دي 30 تر 10 ملګری شولې یو قول پکې دار موسی علیه السلام چې غلط لونو هارون علیه السلام ته خلافت حواله کړو
وقال موسى لأخيه هارون ویل موسی علیہ السلام خپل ورور ته هارون علیہ السلام ته اخلفني زما خلیفہ شه. شیعاګان د دې استدلال کوي د علي د خلیفہ بلا فصل چې نبی علیہ السلام علي ته ویلو یا علي انت مني بمنزله هارون من موسی، ته ما ته رسې لکه هارون علیہ السلام چې موسی علیہ السلام ته هغه دعوه چې موسی علیہ السلام ورور ته ویلو چې وقال موسی لاخيه هارون اخلفني ته زما خلیفہ، او دا خلیفہ بلا فصل دی. دا وی استدلال دې ځنه دي، دا غي موږ وضاحت کړو چې دا استدلال ټیک ځکه نه دی چې خلافت دا د مشورې نفس پوي او قرآن کریم اصول خودلې دي و امرهم شورا بینهم. وقال موسی لاخيه ویل موسی علیہ السلام خپل ورته هارون علیہ السلام ته خپل نظام خلیفہ شه په قوم زما په قوم کې و اصلح د اصلاح کارونه کوا ولا تتبع سبیل المفسدين، تابعداري مکوا د لارې د فسادیانو. ولما جاء موسى لميقاتنا کله چې راغی موسی علیہ السلام زموږ ملاقات لا تور تراغه وکلمه ربه خبر وکړه د سره رب ددو. قال اویل دی موسی علیہ السلام خبر له فن ورکو رب زما رب ارینی ما ته ځان وخایا دینه ون خطب الله بس ما ته ځان خې ته چرته زکه وی خبرو مزه ور کړې وا انظر الیک ازتا تګورما تګورم. قال اویل وتعالى لن ترانی ته هرگز مالی دی نشي. دې زنه د اهل سنت عقیده ده چې رؤیت د باری تعالی په دنیا کې ممکن غیر واقع دی او په آخرت کې ممکن او واقع دی. ولی ممکن دی؟ معتزله وی غیر ممکن دی، ممتنع دی. نو اهل سنت وی کدا ممتنع وی نو الله ورته ویلی وی چې یا موسی لن ارا زنخ کار کېګما لن ترانی ته مې نشي لیدلی نور زخکار مخ ته مې لیدلی نشي. ولی حجابه نور زمونږ د الله مې نور پرده ده. لو کشفه لاحرقت صبحات وجهه منتهى الیه بصره من خلقه. مسلم حدیث ته کدا پرده الله لري کړه مخلوق به وسوځي نور پرده ده. قال لن ترانی ویل ورته الله تعالی لن ترانی ته هرگز ما لیدای نشي ولكن انظر الى الجبل لیکن وګوره ته غرتا دی غرتا وګوره دی تور ته وګوره پاین استقر کدا پاتې شو مکانو په خپل ځای باندې کدا پاتې شو پسو پترانی زر دیته ما ویني ذکر احکار شم نو غرب نشي برداشت کوي غرب برداشت کړم ته مې برداشت. فلما تجلى ربه کله چې تجلی وکړه رب د للجبل غرق ځان احکار جلوا پروشو جعله الله وغرزو دا غر دکن ټوټه ټوټه وخر موسی صعقا را پروتو موسی علیہ السلام بیهوش. موسی علیہ السلام بیهوش شو. ولی بیهوش شو برداشت ونه. فلما فاق کله چې دا را بیدار شو قال ویل سبحانك پاکه تو تبت الیکا توبو با سمتا تا غیر مناسب سوال میں کړو. وانا اول المؤمنین زاول المؤمن یما. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله اسرافیل دوی مشپلی وهي د بعث اول خو د یری د پاره اول شپری بول شي د بیهوشي د پاره د سواق دا نو ټول خلک به بیهوش شي بیا چې کله د بعث د وهي او خلک زبر ټول ناول را پاسېګما. فانا اول من يفيق او چې زو ګورم نو موسی علیہ السلام به فاسدلې وي او او دا به ولاړی او د عرش د بازو ونی ولې وې زنه پوهېږم چې دا زمانه مخکې را پاسېدو او کنا داړو به وښه شوی نه دی بلکې هغه مخکې چې کله به وښه شوی دی نو اقر در لپاره کافي شوی ده. دین معلومیږي چې موسی علیہ السلام هم جلیل القدر پیغمبر دی، صاحب شریعت پیغمبر دی. فلما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. قال يا موسى ويل موسی علیہ السلام تعالی اے موسی انی بشک ما استفیدک تغور کړه یا الناس په خلق باندې به رسالاتي په سبب د پیغامات خپل باندې او به کلامي په سبب د خبر خپل باندې تاسو می خبرې وکړې کلیم الله شو په خود نو والا باغ کتابات تو کا چې مادر کو تا کم کتاب می در خدا والا اتای تو کا اس می در کو وکن شمن الشاکرین شکر گزارنا. شکر مراد بیان د تورات بیان کا ای تورات کیسو وكتبنا له في الالواح من لكلوه د درپارا في الالواح پر تختو د تورات کې من كل شيء ټول ضروري خبره په دې کې ټولې وي. من كل شيء مراد كل عرفي دي ضروري سوزونه ضروري خبره ضروري احکام من به لیکلې وي. موعظه دا نصيحت او تفصيل لكل شيء دا هر تفصيل پکې موعظه پکې دا تختی رسوي
دا تختې د امام رازي رحمه الله لیکلي دي چې دا ودي خدا پته نه لګي چې دا د کمر دي کدا د ونی دي هر څه چې دي چا ویلي دي چې دا د یاقوت دي مختلف اقوال په دې کې راغلي دي خو الله رب العالمین تختې ول ورکړي دي او دا تختې الله تعالی په خپل لیکلي دي موسی علیه السلام نو موسی علیه السلام دې نبی لیکل کړي دي او خوري کړي دي مراد دې نه تورات ته فخذها بقوه واخذ ذا طاقت باندې وامر قومك امر وقف القوم تا ياخذوا چې واخلي باحسنها فخيسه طریقې سره خيسه طریقه څه د عمل له خيسه طریقه څه د عمل له په دې باندې عمل له سوريكم دار الفاسقين زرد زب خیمه تاسو ته سوريكم زرد زب تاسو ته خیمه دار الفاسقين کور د فاسقانو د اوریکو مراد څه ده زب در کوم سوريكم زرد در کوم ز تاسو ته دار الفاسقين د بشنګوي دا چې شام به تاسو قبضه کوي د مراد شام دی فاسقان څوک دي جبابره چې دي ظالمان دي تاسو زمکه قبضه کړی دي معلومیږي دا چې دا وزته چې دا پېشنګوي شو چې دا زمکه به تاسو ته خیمه نو څنګه به خیم زوی تاسو در کوم د عیسی علی السلام په زمانہ کې دا بیا غشولې دا فتح شولې یاخذو باحسنها د احسن نسبت هات شوی د اضافتو یاخذو باحسنها چې دی واخلي اغوره نو څه مطلب چې سبا کې غوره دي سبا کې غوره نه دي جواب در چې نه احسن مراد خیسته طریقه ده چې په خیسته طریقه باندې والی نو کله چې عمل په کتاب الله وشي نو الله ولا کامیابیانه ورکړي سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض سأصرف زر د زواړما ان آیاتی د فلایتن الذين كسان يتكبرون في الارض چې پزما کې تکبر کوي متکبر لا علم نه ورکو سأصرف زر د زواړما ان آیاتی الذين فلایتن كسان يتكبرون في الارض چې تکبر کې پزما کې بغیر حق نه تکبر قرآن کریم مدارک التنزیل علامہ نصفی رحمہ اللہ او دارنګ امام سیوطی په اتقان کې زرکشی برهان کې موانع د فهم القرآن ذکر کړی دي چې قرآن باندې کم کم خلق نه پوهیږي موانع فهم القرآن و یو پدې کې تکبر دی چې کې تکبر نو الله رب العالمین قرآن فهم نه ورکړي معلومات وسیله قرآن فهم د الله نه ورکړي دویم نمبر بدعت ته چې کوم سړی بدعتي د قرآن فهم الله نه ورکړي بدعت دوش دریم نمبر چې ده هغه اتباع الهوا ده کوم سړی د خپل خواهش بندي قرآن فهم د الله نه ورکړي څلورم نمبر دا ده چې اصرار علی الذنب کوي یعنی په ګناه باندې ټینګي توبه نه وباسي ګناه کوي او توبه نه وباسي الله فهم د قرآن نه ورکړي دا نه و چې ګناه نه کوي ګناه به خامخا کوي د هغې سره سره وایي د دنیا محبت دی حب الدنیا چا په دغه کې دنیا مینه ویني بیا د قرآن فهم د الله نه ورکړي بس په دنیا باندې پوهیږي قرآن فهم الله د بیا نه ورکړي د قرآن د فهم لپاره ضروري چې دنیا به نه وباس دا غي سره سره وي یو په ګدام د چې یو مفسر په قول باندې اعتماد کوي او نور باندې اعتماد نه کوي بس ټول مر یو تفسیر دی دا غیر اغسته دی وجدا به ګورم بل باندې ګورم څوک چې ټول مر یو تفسیر ګوري بل نه ګوري زړه خبر دی چې یو مفسر خو د قرآن حق نشي ادا کولای کنه چا به یو طرف ویلي چا بل ویلي چا بل ویلي ابتدا کې موږ د بعضې تفاسیر او صفات ویلي مو د هغې سره سره چې کوم سړی ضعیف تحقیق نه کوي بس صرف او صرف چې چا څه ویلي هغه وایي لکه ما تاسو اوله ضروري خان صاحب خبره کړې وه که نه ویل ابراهیم علیه السلام پېښور کې پیدا شوی دی خیبر یې ښځه و جمرود وي دا نمرود دی نو دا ضروري خان صاحب صاحب المعلومات و عالم نه و صاحب المعلومات معلوماتو ته ډېر زیات او معلومات ورسره و خو ضعیف او کمزوری او صحیح او دې ته نه کتل خو چې څه ورته یاد غونډ دی ویلي د الله بنده به هر څه ویل دروغ به مې رښتیا به مې ویل په مړو باندې خو خبرې نه کول پکار خو دومره د غټ دروغ یو ځل ویلي چې ورځ ویل وی د مولانا مودودي جنازه چې یو څو کسانو کړې وه مې ته فیل صاحب کړې وه دې غریب ته دا هم پته نه وه چې د مولانا جنازه د پاکستان په تاریخ کې غټه جنازه وه او د مصر نور ډاکټر یوسف قرضاوي راغی جنازه هغه کړې وه میډیا باندې دا دروغ سړی نور څه وایي د عالم دپاره دا ښایي این سړی عالم دی ټولو دنیا یې ګوري او هغه وایي چې د مولانا جنازه یو څو کسان راغونډ شوي او میا توپیل صاحب کړی وه هغه له جنازه چې شوې وه نو په وخت کې زمونږ صدر صاحب چې ضیاء الحق صاحب چې نو په سرکاري پروټوکول کې ډاکټر یوسف قرضاوي راغوښتلی او دلته جنازه ولکړه مصر نه خلک جنازې ته راغلي عرب نه خلک ټول دنیا نه خلک راغلي ټول دنیا نه خو بس هغه غریب ته پته نه وه ضعیف التحقیق چا تحقیق نه کوي هغه دغه بیا اوتې بوتې وایي
او بل وی کم سړی چې الراجع الى المعقولات منطقي سړی الله وی په قران نه پوهیږي منطقي نه منطقونه چې څوک ډیر زیات وي دا په قران نه پوهیږي ټیک خبره ده منطقي مولیان که تاسو چېرته قابل سړی ونه نه سوا د امام رازي رحمه الله امام رازي رحمه الله ناغه هغه بیا هر څه ته معلوم نور چې کم سړی منطقونه وي کنه هغه په قران نه پوهیږي بیا نو الله وی زبته متکبر اړو و يروا كل آیه کدی ویني هر قسمه نه خلای نو به ایمان نه وروړي باغی باندې او يرو سبیل الرشد کویني لار د هدایت لا يتخذوا سبیلانی سلار نني ساغل لار و يرو سبیل الغی کویني لار د گمراهی يتخذوا سبیلانی ساغل لار فلا ذلك دا زکا بیان نو بشک دوی کذبوا بیااتنا تیزی بکړو زمون بیتون باندې وکانو عنها غافلین دي داغه غافلو و دیو داغه غفلت کوونکی والذین کذبوا بیااتنا کسان چې تکذیب وکړو زمون د ایتون ولقاء الاخره د آخرت د ملاقات حبطت اعمالهم برباد شوی دي داغي اعمال هل یجزونا دیتا بدل بنور کولې کیږي هل یجزونا ما یجزونا په معنا باندې بدل بوتنه ملويږي الا مگر ما کان یعملون د دې د اعمالو واتخذ قوم موسی من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار دا خبرې مخکې مونږ کړې وې چې سامری راولګېدو او دی بنی اسرائیلو چې د قبطیانو د زنانو نه کم کالی وړیو او دې صفات شو دا څه غنیمت نو په دې باندې سوکو نو هارون علی السلام ورته ویل چې دا راوالي او زیاته کېده وي موسی علی السلام چې راشي بیا وګورو هغه سامری راولګ دا غنیس خې جوړ کو چونکی بدی کې د یونان فلسفه موجود و د حلول د عقیده قایلو په دې ما تفصیلی کلاس تاسو ته غسته د حلول د عقیده قایلو نو دی ویل چې الله تعالی په دې کې نه وته دی او دا خو تاسو الہ دی نو ډیر بنی اسرائیل مرتد شو لسخي عبادت وکړو بیا په الله عذاب را نازل کو بقره کې موږ وضاحت کړو توها کې ان شاء الله بیا راشي واتخذ قوم موسی جوړ کو قوم د موسی علی السلام من بعد اذا غلطلو نورستو من حلیهم دا غید کالونا عجلا سخه جسدن دس سخه چې جوسه والاو دا صفت دی یا بدل له خوار دا غینه आवाज و توبه له خوار روح پکې نو خو आवाज وکړو دا आवाज څنګه کو یا خو بس درد استدراج دی ته وی چې دی یو فاسق سړی پلاس پنه خلاف عادت کار الله ښکارا کی لکه کرامت دیونه سړی پلاس پنه او یاداو چې ډډو نو هوا پکې رااله आवाज وکاو الم يروا ايدين غوري انه جشد داس خيلا يكلمهم خبر وسن شي کوله ولا يهديهم سبيل نو تلار خو دیش اتخذوه دي نیولې دې دلرا په خدای اتخذوه دي ونه واغلره خدای اتخذوه الهن ونی واغوی دیس کلرا الہ وکانو ظالمین ودی ظلم کوونکی بزانونو ولما سقطوا فی ایدیهم کله چې ورزول شو د دې مختا فلما سقط فی ایدیهم یا خدا معنا ده چې موسی علیہ السلام راغی کله او راوړو او ورته واچو د دې مخې د گزار کول ګوره د اساس معبود دی دویم نمبر دا د عرب اصطلاح ده چې د ندامت په باره کې دی دا خبره کوي چې نادم ته وي چې پلانې سره خپه شو وي پلان سقطا فی یده ولس کرا پریوت پلان سقط فی یده پلانې په خپل سره پریوت مطلب دا چې هغه خپه شو نو ولما سقط فی ایدیهم کله چې دی پښیمان شول کله چې دی نادم شول کله چې پریوت او غرزول شو داس خې دی مخه تا ورأو دی ولدل انهم رأو رؤیت نوراد رؤیت د زړه ده پہلے قلب دے علم تے مراد ور او دی پوشول انهم قد زلوا چی یقینا دی بلارشول دی پوشول دی بلارش قالوا دی ویل لئن لم يرحمنا ربنا كرهم ونكو بمن زمن رب ويغفر لنا لئن لم يغفر لنا كلم تبخن ونكلا لنكونن من الخاسرين من بشوخا مخارتا وانياننا موسی علیہ السلام چراغ غسو ولما رجع موسى كل چراغ موسى عليه السلام الى قومه فالقوم تا غضبانا غصو اسفن وخپو غصو خپمو افسوس وکاو قال ويل بئس بد ما اغشي خلفتموني چې کړه دیتا سو من بعد زمان ورستو خلفتموني کوم تجرید وکړو ها زمان ورستو کړه دې الته من بعدي به راغله ده کنه دسی وایا خلفتموني فعلتموني من بعدي خلفتموني چې تاسو کړه دې من بعد زمان ورستو عجلتم امر ربكم ایت سو په جلتی باندې غختل ده حکم در په عذاب در خپل الله یا د امر مراد عذاب ده آیا په جلتی کو غختل ده تاسو عذاب د خپل رب یا دلته خدا په تورات پسې تللی ده آیا تاسو په جلتی باندې غختو دین د خپل رب چې تورات ده زر زر غختو ورانه غیر روان نو ما دې معلومه ده چې په جلتی وی قران نه وای ته عجلتم امر ربكم په جلتی ما وای په لګم صبر کړی والقل الالواح
او کې خودلې موسی علیہ السلام هغه تختې او وضع الالواح کې خودلې القل الالواح کې خودلې موسی علیہ السلام تختې هغه کې خودلې ولې کې خودلې ځکه پلاس کې دي اورور تقار دی اورور باندې بوس گزار کوي نو تختې به خامخ دي. امام رازی رحمه الله دلته کې لیکلي دي چې بعضی تفسیرونو دا خبره لیکلې ده چې دا تختې هغه گزار کړلې القا ودا خبره غلطه ده او هغه ماته شولې او موسی علیہ السلام بیا غوسو چې تاسو د وجه زمون تختې ماته شولې یو خدا چې تختو په باره کې خبردار چې پته نه دی دا د لرګي وی کړه سوي د لرګي تختې ماتيږي سوې گزار کې نه وسنګ ماته شولې که گزار هم جدا خو نه ماتيږي کله کمر ونه کمر ماتيږي خامخه به گزار لبانه خدا روایت غلط ده او دا په انبیاء باندې افترا ده. القاء په معنا د جعل باندې بالکل کیږي والقل الالواح وزعل الالواح جعل الالواح او دا په ډیر ځګونو کې راځي چې القاء د جعل په معنا باندې راغلی دی. سورۃ النحل ان شاء الله آیت نمبر 15 کې برائش والقل الالواح کې خودلې کې تخته دلیل سره چې دې ماتي شوی هغه د ورستو آیت نمبر کوم ځای آیت نمبر کې روان دي آیت نمبر 154 کې راغی اخذ الالواح تخته ور تر واغستلې په دغه ځای کې ان شاء الله یو قاعده زوی متا ده دا غینه معلومه شي چې دا هم اغزړې تختې وي واخذ شروع شو واخذ براس اخیه وینو سر د خپل ورنا واخذ وینو براس اخیه سر د خپل ور یجرو چرخ کوی ځانتا یجرو رخ کوی دا ورور الیه ځانتا سورۃ طه کې وسره د ګیر ذکر راغلی دی آیت نمبر 94 کې واخذ براس اخیه وینو سر د خپل ور یجرو رخ کوی دا سر الیه ځانتا قال ورور ورته ویل ابن امه ابن امه ای زما دا بی بچیا هر بنه دا حذف ده د مینی لفظ ده کشر ده کنه مشر خو بویږي چې کشر ده ان القوم بشک دا خلق چو استضعفوني زه کمزور غنل ما ستا حیثیت مال نه راکو وکادو قریب ويقتلون چې زه وجلې کما سختی کوله یو خدا او چې تا ورته ویلی وي چې خلق دوه ځای کړل خلق په دوه ټوټه کې ده سبا زما ملګری وي سبا مخالف کې ده دویم دا چې کېدې شي وجلې مې فلا تشمت بي الاعداء نو خوشاله وا په ما باندې دشمنان زګد زما سره جنگ کې خوشحالي کې خپل منځ کې ورغلل ولا تجعلني ما مغنا ما مې حساب وا مع القوم الظالمين ظالم قوم سره کستا خیال چې ما دعوت کار نه کړی دي نه شوی قال او موسی عليه السلام رب زماره واغفر لي بخنو کما تا ولي اخي زما ورته بخنو که زمنګ نه سکوتا هي شوی منتدا معاف کا وادخلنا من داخل کبیر رحمتک بخل رحمت کې خاص رحمت کې چې جنت ته وانت ارحم الراحمین تخرهم کون کې ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة ان الذين بشكا كسان اتخذوا العجل چاوینی ولدسخه معبود سينالهم خام خبر سیگی دویتا غضب من ربهم داغد رب د طرفنا وذلت ذلت برسیگی په حیات دنیا په دنیوي ژوند کې ګورا الله وی کنه یقینا هغه کسان چې د سخی عبادت کړي دي یعنی په دین کې هغه بدعات کړي دي غضب او ذلت به تخامه خرسیږي. سفیان بن عینه رحمه الله وی کنه کل صاحب بدعه ذلیل کل صاحب بدعه ذلیل هر بدعتي سره به ذلیلی بدعتي سره الله تعالی عزت چرته نور کوي دا او دا ذلت په دې کندو بس د پاسه ان خطي ابن کثیر دا قول ذکر کړی دی چې دا قرطبی دا قول ذکر کړی دی چې هر بدعتي و ذلیلی او په دې سر پسې بین خطي ځکه الله فرمایي سینالهم غضب من ربهم وذلة کذا وكذلك نجزي المفترين دا شان من سزا ورکو بدعتيانو ته والذین ترغیب د توبې ته هغه کسان عملو سیئات چې کړي دي ناکاره کارونه ثم تابوا به توبه ایستل دا من بعدها پس دا غینا و امن ایمان راوړل ان ربک بشکستار من بعدها پس در توبې نه لغفور خامخ بخون کې دی رحیم همیشه مهربان دی. نو موسی علیہ السلام غصه ختم شولا ولما سکت عن موسی الغضب کله چې په آرام شو د موسی علیہ السلام غصه کله چې سړه شولا د موسی علیہ السلام غصه اخذ الالواح راوای غسته تخته دا وی دلیل له امام رازی رحمه الله فرمای چې ان الالواح لم تنكسر ولی وی قاعده ده لان المعرفه اذا اعيدت فالثانيه عين الاولى کله معرفه چې کله معاد شي معرفه ثاني عین اولای معرفه شي یعنی اسم معرفه چې کله معاد شي معرفه یعنی معرفه چې په دویم ځل کله یاد شي ثاني عین اولای اخذ ګور مخکې ویل شو القل الواح معرفه ده اخذ الالواح الواح دلته معرفه ده نو معرفه معاد شو معرفه په دویم ځل ذکر شولا
او کله چې معرفه معاد شي معرفه ثانی عین اولاوي نو څنګه چې خودلې وي اقصه راواغسل روغ وي نو روغ راواغسل ندي ماتي شي نور نه دی اقدي اخذ الالواح راوای غسل یا تختي وفي نسختها او پلیکلو د دې نسخو کې هدن هدایت ورحمت رحمت للذین داخل کو دپارا هم چې دی لربهم د خپل ربنا يرهبون يريږي یا د رب د پارا يرهبون رقد اللانا درد لرضا ربهم واختار موسى قومه 70 رجل لميقاتنا دا د دې واقع اخره حصہ دا د آیت نمبر 162 پورې په دې کې ملاقات د موسی عليه السلام د رب سره دا ویا کسانو نه یو تورات له یوازې لاړو اوس دویم ځل دا څنګه چلو دا د سیوا چې کله د صحیح عبادت وکړو نو الله تعالی ته خپه شو موسی عليه السلام ته غوسه شو دا څه کار وکړو دی زمون توبه څنګه قبليږي ول زبنه توبه له تور ته زونو لکه څنګه چې موږ توبه له کعبه ته زو الته سوال کو الته کې توبه واسو نو دی ول تور تبا او په تور کې به موږ توبه واسو تور ته جلال توبه له 70 کسان ځان ثبوتل د هر قوم نه دولس قبیلې دي کنه تقریبا 15 کسان تی جوړيږي 12-75 دی بوتل او یا کسان ملاقات لا او غي ایمان بالغیب باندې منکر شو کله موسی عليه السلام ورته چې الله راته چې تاسو د څه وکي چې چا د سپي عبادت کړي مړ کوي موږ ته الله په خپل باندې وي موږ راخاره کا الله په عذاب راورو واختار موسی منتخب موسی عليه السلام قوم او خپل قومنا 70 رجلا او یا کسان ذکر د سپي عبادت کړه لمیقاتنا زمون د ملاقات د پاره فلما اخذتهم الرجفه کله چې ونیول دوی لرا زلزله قال موسی عليه السلام رب زما ربا لو شئتا کتا خوختلې اهلكتهم تاب وجل من قبل مخکې زما صدرات لونا یا د فرعون سره دی وجلې کنه منګ ایستو ټول مړوي و ایا یا زم دی وجلې چې په دې دریاب کې استمړوي ځکه دا خو بخلک ما ته چې زمنګ نکونه موجلې دي اته له ګناه تمنګ وجنه هلاکه منګ بما پدسي ګناه باندې فالسو پهاو چې کړه دا ګناه بیوقفان مننا پمن کې دا خو بیوقفان دي ان هي الا فتنتک نه ده دا مگر داستا امتحان ده ان هي نه ده هلاکت الا فتنتک داستا عذاب ده امتحان ده تذل بها من تشا گمراه کې پدې باندې اوسو جیو غاړي وتهدی او هدایت کې منغه چاته تشاو جیو غاړي انت ولينا تزمنګ کارساز کارم جوړ کا فغفر لنا بخنا وکمنتا ورحمنا رحم ربانه وکوانت خير الغافرين تغورا بخون گئے واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه واكتب لنا توفيق راك منغلا في هذه الدنيا په دې دنیا کې حسنه د نیک اعمالو توفیق راک ولي کمانه توفیق راک او په آخرت په آخرت کې خبر لرا کا بیا ان هدنا الیک من رجوع کړه تا تراو ګرځیدو قال الله تعالی عذاب دم عذاب اصيبو زرسما به د عذاب نه چاته شاو چې زو غړما ورحمتي و زما رحمت چکم ده ورحمتي و زما رحمت وسعت رسیدلې ده کل شی هر ستا زما رحمت هر ست رسیدلې ده زما رحمت هر ست رسیدلې ده او زما رحم کوم او پکڅ طریقه باندې چې کوم الذين يتبعون الرسول چې رسول تابعداري سوي دغه بیا شرط ته ویلې ده پس اكتبها زب خاص کوم د خپل رحمت للذین داخل کو د پاره یتقون چې د الله نه ریږي رحمت زماشتا خو چاله ورګوما چې کوم کسان د الله نه ریږي دویم ويتون زکات او زکات ور کوي یا شرعي زکات او یا د تزکیه کار کوي والذین کسان هم چې دی بیا آیاتنا زم پېتون باندې یؤمنون ایمان راوړي د سوق دي الذین کسان دی یتبعون الرسول چې دی تابعداري کوي د رسول تابعداري کوي النبي چې دا نبی مده رسول نبی کی فرق شته کنيشتا یو قله چې نشته بکی دیم قله چې شته بکی یو قانون دار چې کله و اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا دا قانون دی بدی په ایمان اسلام کې دا قانون دی او پر رسول نبی کې اذا افترقا اجتمعا چې کله جدا جدا شي یو مقصد دی رسول ځان لبیل ذکر دی نبی ځان لبیل ذکر دی رسول نبی ته وی نبی رسول ته وی و اذا اجتمعا افترقا چې کله یو ځای راشي بیا معنا جدا جدا کو جدا کیږي با نو ته یو ځای راغلی معنا به جدا جدا وکړو رسول هغه ته وی چې دا سره نوې شریعت نوې کتابي او نبی هغه ته وی چې کتاب او شریعت سره نوې نه د زوړ پیغمبر شریعت مخکې بوزي نو پیغمبر علی السلام نبی هم دی ځکه نبوت ورته ملاو رسول چې د الله تعالی نوې شریعت ورکړی دی رسولان 313 دي او انبیاء یو لک سره زره دي الرسول د رسول تابعداري کوي النبي چې دا نبی نه
الامیہ چې دا امی هم ده، الامیہ دا امی ده، امی منصوب الى الام، مطلب د مور نه چې پیدا د لیکل وستل نشي کولای. الامیہ چي معنا کړل دا منصوب د ام القرى ته چې دا مکه والا دی، امی معنا مکه والا دی. لکه شیګان دغه معنا کوي، هغه چې نبی علیہ السلام امی نه و، چا وی چې امی. دلیل څه وایي؟ و تاسو ګورئ نو چې د حدیبیې لیکل کړو چې هذا ما قاض علیه محمد رسول الله، چې دا هغه لیکل چې نبی علیہ السلام د فیصله وکړه، د دې نه چیرته معلومیږي؟ هذا ما قاض د هذا ما كتبه په معنا په کوم ځای کې راغلی دی چې دا پیغمبر ولیکو؟ علی دا لیکل کړو، ځکه خو ورته ویل چې کله هغوی په محمد رسول الله باندې اعتراض وکړو نو رسول الله ورته ویل امه اسمي دا زما نوران کا، زما نوران کا، نه ورته ویل والله لا امه اسمک استانو نوران. دی اصل کې دی خبر نه ځان ساتي شیګان، دا خو علی د پیغمبر خبر نه منلې، نو دی روایت دی کمزور وي، دا پیغمبر دا لیکل کړو، علی سويستانو نوران، علی لیکل کولې شو. نبی علیہ السلام وتل ما تراوخه يدلني اسمي ته ما ته حذف خپل لیکم، دا قیو ځکه نبی علیہ السلام د معجزې په تور نه لیکل کړی دي، نور پیغمبر علیہ السلام امید دی. او په هغه وخت کې لکه لیکل وکل چا کول، په هغه کې تعلیم یافته څوک صرف يهودو کې عالمانو، دا خلک رسول نبی علیہ السلام د تعلیم شوق چې خلک یې ولېګل او دې د لیکل وکلو خو د ځکه جبه په خلکو باندې یاد کړل، لیکل په خلکو باندې یاد کړل. رسول الله امي دی. الامي چې دا امي دی، لا يقرأ ولا يكتب، دا معنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعجاز دی چې دومره بے تعلیم انسان او دومره لوی نظریات ولې که پیغمبر خدا تعلیم یافته وي نو عین ممکن دی چې پر رسول الله اعتراض کېدی چې دا دین ته ځان نه جوړ کړی دی، نو دا د رسول الله اعجاز چې امید دی، د خو په دې خبر نه پوهېدو، خبر د کم ځای نه راوړي، دا وحی د اصل کې دا اعجاز د رسول الله دی. الذي هغه پیغمبر یجدونه چې بیا مومي هغه لرا یا بیا مومي دغه تذکره مکتوب لیکل شوی عندهم د دې سره په تورات او انجیل، په تورات او انجیل کې، په تورات انجیل کې دې خلکو له الله رحمت ورکړي چې دا هغه يهوديان به الله پر رحمت کې داخلي، د پیغمبر خدا اتباع وکړي. کم پیغمبر چې په تورات انجیل کې داغه تذکره موندلې و، او بالکل په بایبل کې په تلمود کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تذکره شته. تفهیم القرآن په دې ځکه تاسو ګورئ بهترین بحث یې کړی دی په هغه ځای کې. یامرهم بالمعروف، امر کې دي ته د معروف، یامرهم بالمعروف حکم کوي دوی ته د معروف د پیغمبر، وینهاهم من کیدل عن المنکر د منکرنا، ويحل لهم الطيبات حلالي د دې لپاره پاک پاک خوراکونه. پیغمبر حلالول کولی شي، تحلیل تحریم خدای الله د الله صفت ده، مطلب د پیغمبر په جبه باندې وی الله بیان کړي تا، نو د سشوله کې نسبت پیغمبر ته وشو. ويحرم عليهم الخبائث، حرامي په دې باندې ګنده سيزونه، ويزع عنهم اسرهم، ويزع لري ودا پیغمبر عنهم الذين اسرهم، سخت حکمونه بوجونه، لکه په توبه کې به انسان خامخا وجو، اوس په دې کې قصاص سره دیت هم راغلی دی، وازګه په حرام و، اوس وازګه حلال ده، سخت حکمونه، زکات ګران او اساسان شو. والاغلال او سخت سزاګانې، التي هغه كانت عليهم چاوي په دی باندې سخت سزاګانې، لکه په توبه کې قتل د سخت سزا وکړه. فالذین فسا کسان آمنوا به چې مان راړو په دې پیغمبر باندې، پر رسول الله باندې، وعزروه او ملګرته وکړه د پیغمبر، تعزیر ویل کېږي نصر مع التعظیم ته، د تعظیم سره ملګرتیا وکړه، ونصروه ملګرتیا وکړه، امداد وکړه د پیغمبر، امداد یې وکړه. واتبعوا النور او دې تابعداري وکړه د نور، مراد قرآن، الذي اغه نور اغه قرآن انزل ما هو چې نازل شوی د پیغمبر سره. اولئک هم المفلحون، نو دا کسان هم دي کامیاب دي. دا آیت د 157 د هغه مخکې آیت سره ولګوا 156 سره چې دیو سویل وقت لنا فی هذه الدنيا حسنه وبالاخره حسنه انا هدنا الیک، نو الله وی چې زبا چې څوک مخخي غلب عذاب ورکوما او رحمت به هغه چا ورکوم چې پکې دا صفاتونه راشي، پیغمبر اومني بیا د پیغمبر صفاتونه او بیا د دې د اتباع دعوت او د پیغمبر اتباع هم پکار ده، نصر هم پکار، تعزیر هم پکار دی. نو اولئک هم المفلحون، دا کسان به کامیاب دي، او کچا توقیر د پیغمبرونو کو، تعزیر د پیغمبرونو کو، دانشي کامیابی دي. يهوديانو چون کې توقیر او تعزیر د پیغمبر نه دی کړی، او دا ناکام شو دنیا کې. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.